سلمان بھائی دا خو داسې چل شوی دی بیګا تقریبا پاوکم 5 بجې مازدیګر شانګله الپورې دا موتخان کلی دی لپاسه نه دا روډ نه لپاسه دا غر راغلی دی لاندې 2 کورونه نو یو کور بچ شوی دی خو د یو کور کې لاندې زنانه وي او 2 پکې نارینه نو او ماشومان پکې نو زنانه چې دی هغه ریکور شوي دي بچ دي زخمیان دي سوات ته ریفر کړي دي او ماشومان چې کم دي هغه کې 2 ماشومان چې دي اوس هم لا د ملبې لاندې دي او 2 ماشومان چې دي هغه د ملبې نه راوستي دي خو په اخر رسیدلي دي او نور د کور 2 کم نارینه چې دي نو هغه کې یو چې دی هغه مېلمه دی یو د کور مقامي کس دی خورشید نومې دی هغه چې دی هغه لا د ملبې لاندې دي او انتظامیه چې دا بیګا د خوازخیل ریسکیو والم راغلی خوازخیل یې چې راغلی بشام ریسکیو کوهستان لور ریسکیو راغلی د مقامي ریسکیو ایمان چې دی هغه هم لګیا دي امدادي کاروایي کوي او خپل خلک هم لګیا دي مقامي کم خلک چې هغه لګیا دي علي ځلې کوي خو اوس چې دی نو تقریبا دغه اندازه ولګېده چې یو تن چې دی هغه لاش لږ ښکاره شوی دی نو 4 تنه لاندې دي نو اوس خو دا یو وایي چې ښکاره شوی دی او 3 تنه نور چې دي هغه لا د ملبې لاندې دي او نور کوم زنانه چې دي هغه ټول ټپیان شوي دي هغه وړي دي سیدو هسپتال ته دا یو کس چې دی دا راوي اوس موجوده دی راوي وستو دغه ولاړ یو خلک لګیا دی ریسکیو والا ټیم اغستی دی او بس دا موبایل یې ورته ورده دي تقریبا راوچوتې کو بالکل جی نیچه والا ته دیو چې دی نو 2-3 ځله لیټر کړ دی هغې راغلي بس هسې فارمیلټي چې کړل دي او بیا یې څه ایکشن پې نه دی اخیستی بالکل جی چې ایکشن پې اخیستی شوی نو نن به دا بده ورځ نه راتله او دوی ورته دې کور والا چې دی نو دوی ورته 2-3 ځله لیټر کړی دی بیا دوی چې دی نو په دې دغه باندې تلي بل ځای کې باندې کړي دا هغه ورته ډېر زیات دغه ورسکیو بیا راغله مطلب زموږ خپل کور دی بیا پکې پاتې کېدل هغې د ولې نه هغه بده ورځ نن راغله دلته خو شانګله ده تاسو ته پته ده واوره کېږي بارانونه کېږي په کور کې وو او دغه شانتې په پېښه پکې راغله السلام علیکم جی سلمان خان دا په دې الپورۍ کې چې کوم واقعه شوې ده کنه د الپورۍ د ضلع شانګلي تحصیل الپورۍ موتخان کلی کې نو په دې کې داسې ده چې یو 2 ماشومان پرون ریسکیو شي هغه دوانه وفات شوي 3 زنانه چې دی هغه ریسکیو شوي یو پکې زخمی و 2 پکې بچ په مطلب سیف سایډ ته پاتې شوي وي او اخري خبر دا دی چې کوم د کور مشر چې خورشید خان دغه مړ چې دغه مو سره وسته دي او 4 کسان وس چې کوم دي وسوم د ملبې د لاندې دي ویل کېده چې 3 کسان خو وس خبر پکې دا راغلی چې خورشید خان سره ملمه هم او هغه د ملبې د لاندې دي او بل پکې دا خبره ده چې دا جی د مخکینه لکه دا ځای چې د شانګله خټوله غرانه علاقه ده نو په دې کې چې کله سټارټینګ کیږي نو اکثر اوقات خلکو ته پته لګي چې دا ځای براخویږي یا پکې څه تراړ راغلی دی نو دغه ځای مخکې یو ځل په دې کې سلایډینګ شوی دا کم کس د چا په کور باندې چې اوس سلایډینګ شوی دی خورشید خان نو هغه لکه باقاعده د انتظامیه سره په دې خبره هم کړې وه چې بھائی دا ځای چې دی دا راخویږي د بر نه مطلب سلایډینګ به کېږي او خطره ده نو بس ځان موږ فکر کولی شو چې لکه تر اوسه پورې وس انتظامیه بیا ولې په دې باندې اکشن وانه غستو چې دومره لاندې انساني علمیه وشوه د هغې د انتظامیه د هیلپ نه کولو د وجې نه نو بس تر اوسه پورې خو دا خبر دی انشاءالله چې څه اپډیټ یې زه به تاسو ته رالیږم صحیح ده جی مهرباني